بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنگرخان ما په سوات کې یو ډیر افسوسناک واقعیا نن مخې ته راغلی دا د مدرسې یو مدرس یو ویل کېږي دا چې یو قاری صاحب را لګېدلی دی او هغه خپل یو شاګرد دومره وهلی دی چې هغه د دغه زخمونو له وجې نه بیا ساه ورکړې ده. نو دغه حوالې سره معلومات ترلاسه کوو. ما سره دا وخت علامه واحد الله وحدان صاحب موجود دی د ټلیفون په لاین باندې. د هغوی نه معلومات ترلاسه کوو چونکې د غزې دی د سره معلومات شته دی. مفتي صاحب ستاسو د وخت ډېره زیاته مننه کوم. د ټولو نه اول خو راته دا ووایئ چې دا واقعه په سوات کې چېرته کې مخې ته راغلې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بزرګانو ټول نه اول خو ستاسو شکریه ادا کوو مهرباني سر چې تاسو په داسې مسایلو کې د معتدل موقف د اخیستو کوشش کوئ. د هغې نه بعد زه هغه مین واقعي لازم دا مدرسه چې ده نو دا په سوات کې د خوازخیل نه لږ مخکې چالیار علاقه ورته وایي شنې میره دغه ځای کې دا مدرسه واقع ده او دغه ځای کې چې دی نو دغه ملګري مدرسه قایم کړې وه خپل خدمت به یې پکې کوو. ټیک. مفتی علامه صاحب یو سوال دی کې دا پیدا کیږي داسې ما وکتل چې یاره د دې مدرسې یا د دې مدرس تعلق د اشاعت سره دی. تاسو په خپله هم د اشاعت سره تعلق دی نو د دې سره د دې دا چا چې وهل کړي سره ستاسو ذاتي الیکس تعلق شته یا نو؟ بزرګانو داسې کار دی چې دا خبره صحیح ده چې د اشاعت سره هم تعلق و. خو دی داسې یو سړی د هر تنظیم سره د ښه رویې والا دغه تعلق به ساتو. هر تنظیم سره به خپل تعلق و د جمعیت والا سره هم تعلق و زمون سره هم تعلق و د مدرسه د وفاق سره هم ټچ و د وحدت سره هم ټچ و. او یا خو اوس خبره دا ده چې غلطي کاغذ وحدان صاحب تاسو ورسره ذاتي څه لیدل کتل شوي دي تعلق هم ورسره و او یو زه یې پېژنم او دغه د قاري صاحب د مدرسه چې دی لکه د په سخت ترتیب باندې چلول. د دې قاری صاحب نوم څه دی؟ د دې قاری محمد عمر صاحب نوم دی. قاری محمد عمر صاحب. تاسو په ذاتي حیثیت کې څنګه موندلی دی؟ څنګه انسان و؟ د ده باندې چې کوم الزام دی چې یاره دنه د جنسي خواهش اظهار شوی او په دغې باندې بیا دې ماشوم نه دی موندلی نو په دې وجه باندې وهلی دی، تاسو خپل څه معلومات دي؟ زه خو دا وایم چې لکه کوم دغه چې شوی دی ماشوم سره هغه ظلم دی. که یو سړی وایي چې استاد اشاعت والا و یا جمعیت والا و نو زه هم دا شاګرد وم زمونږ طالب او زمونږ د تنظیم ملګری و. خو خبره دا چې ظلم شوی دی موږ د ظلم غندنه کوو. د ظلم دغه کې چې د ظلم په حدودو کې دننه موږ د هغه بالکل حمایت او ملګرتیا نه کوو. باقي زه هم دا نورې خبرې دا خو هسې زیاتی دی. اوس چې سړي کم کار کړی دی هغې خبره کې په هغه جرم کې هغه مجرم وګڼه او نور تجاوزات او زیاتی او هغې باندې نور طعنونه لګول دا مناسب نه دي. دا کم کار چې کړی دا غلط دی او په کار چې د دې سزا هغې ته میلاو شي او پاکستان ته میلاویږي به ورته. خو دا نور قاطع دا ماته ښکاري چې د ملګرو هسې بې ځای هسې الزام دی او طعن دی او داسې نه ده په کار چې سړی د خپل شته جرم نه علاوه په بل جرم باندې سړی مطعون کړي. ښه مفتي صاحب دغې طرف ته راځم. د هغې نه اول یو سوال بل کوم چې د دې ماشوم عمر څومره دی ستاسو د معلوماتو مطابق او دی اوسېدونکی د چېرته دی؟ دا ملګري وایي چې دا د بره مدین د علاقو د دغې طرفونو اوسېدونکی دی او عمر یې غالبا 14 سال عمر یادېږي. 14 سال عمر یادېږي. ښه دې کې بل سوال ذهن ته دا راځي چې یو قاري صاحب د جنسي خواهش اظهار کړی دی نه دی منلی دا وهل هغه کړي دي. تاسو سره نور څه معلومات شته؟ وهل یو کس کړي دي، 2 مدرسینو کړي دي، 3 کړي دي؟ نو اصل کې مسله دا ده چې دې کې د ماشوم چېرته چوټي کړې وه د کور کې د چا واده او یو 2 ورځې چوټي کړې وه د هغې نه بعد دوی راغلي دي. نو د دې مدرسې په غونډ سوات کې د دوی ترتیب لږ سخت و او دې مدرسې له به هغه طالبان تله چې کوم طالب به لکه بلې مدرسې نه تښتېده را تښتېده او بل ځای کې به چا نه شو ټینګولی. حتی چې زمونږ سره هم بعضې طالبانو دلته نو هغې به تښتېده را تښتېده نو زمونږ یو وراره و هغې تېښته را تېښته کوله نو کور کې اکثره کسانو به وي چې دی موږ چالیار مدرسې ته بوځو. او نور چې دی نو هم داسې نور طالبان دا چې زما سره یو طالب و دلته کې څه خبره راغله نو هغې لاړل دغه ته چالیار مدرسې ته او چالیار مدرسه کې اوسېدل هلته سبقونه وي نو یوه میاشت بعد چې دی نو بیا یې ما سره دغه وکړو
چې زه چې واپس دغه مدرسې ته درځم او دلته ډېره زیاته سختي ده، زه سبق نشم ویلی. جمایل سعید واپس راغی. او نو دغه ځای کې دغه ماشومان چې دی 2 ورځې بعد چېرته راغلي دي، نو چې 2 ورځې بعد راغلي دي دې لګېدلي دي، هغې له سزا ورکړې ده او سزا کې تجاوز کړی دی ډېر زیات وهلې کړي دي، د هغې له وجې هغې هغه به مقرر وي. ټیک ته وحدان صاحب دغه سوال ته بیا راځم چې لکه دومره تشدد پکار دی نه دی پکار په مدرسو کې، خو یو سوال بل دا کوم چې کم کس مدرسینو وهل کړي دي هغوی گرفتار دي نه دي گرفتار، تاسو معلومات څه دي؟ په هغې کې 2 استادان گرفتار کړي دي. په هغه استادانو کې چې مشر کم دی د هغې متعلق دا خبره چلیږي چې هغې نه دي گرفتار، هغې د گرفتارۍ لپاره څه کوشش شروع کړی و. کوم اولني 2 استادان دي هغه گرفتار کړي دي، گرفتار شوي دي. ښه ټیک ته جی. بل یو اخري سوال دا کوم علامه صاحب مدرسو کې، چونکې په مدرسو کې نه په سکولونو کالجونو کې وهل ټکول کېږي، دلته کې میاشتې ونیمه مخکې په جمرود په د خیبر په جمرود کې یو سکول استاد راولګېدو، یو پرنسپل زما په خیال یو ماشوم ووهه، هغه هم د دغې نه مړ شو. نو دا واقعیات ډېر زیات عام دي په سکولونو کې په مدرسو کې، او نن سبا ډېر زیات عام شوي دي. تاسو په خیال باندې د دې وجه څه کیدی شي او بیا د دې روکتام څه دی؟ زه خو د ټول نه اول دا خبره کوم چې داسې واقعات چې دی دا کله ناکله بس د الله د جانبه یو فیصله مقرري، یو سړی به ډېر صابره یو ډېر چې دی نو هغه به دغه وي باهمته شخص به او هغه کې به چې دی نو د صبر او د استقامت ماده وي، الله پاک به د هغه نه داسې یو کس صادر کړي. دا به د الله د قدرتونو یو نښه کله کله داسې کېږي، او ډېر کله ته خو داسې وي چې یو کس د یو شي د یو عهدې چې دی هغه مستحق نه هغې ته هغه عهده میلاو شي او د هغې له وجې بیا چې دی داسې پېښې مخې ته راشي. خو ډېر کله ته داسې هم کېږي یو استاد هم دا نه غواړي چې زه چې دی نو خپل بچی په دې اندازه ووهم چې هغه زما بدنامي وشي او د هغې سره چې دی د هغې د مور پلار او د هغې خپلوانو د زړه دوکاو شي او ما ته چې دی یو مسله ترې جوړه شي. نو اکثر استاد کوشش دا کوي چې لکه زه د بچو تربیت وکړم او کوم غلط صفت دی په دې چې هغه په کوم اندازه ایستلی کېږي هغه ترې وباسم. خو په هغې کې بعضې کسان تجاوز کوي، نو زه هم تجاوز یو استاد لم نه دی پکار، که هغه د سکول استاد دی هغه لم نه دی پکار، که د مدرسې استاد دی لم نه دی پکار چې تجاوز کړي. د تجاوز بیا دغه نتیجې کومه چې مخې له راغله او روکتام خو جو د هغې سره ما تاسې وي چې لکه اوس ده به هم دا نه غوښته چې یاره ما زما د داسې دا صادر شوی وی، خو جو انسان دی هغه د راځي حدیث کې راځي چې انسان هغه انسان دی نه غلطي به کېږي. ټیک صحیح. انسان هغه غلطي به ترې کېږي، غلطي چې نه کېږي هغه پرې کېږي او انبیا زموږ په نسبت باندې هغه د خطایانو نه ګناهونو نه محفوظ دي. او صحیح ده جی. واحد الله وحدان صاحب ښکلې خبره مو کړه، خو چونکې په سکولونو کالجونو کې جسمانی سزا ورکول منع دي، د هغې باوجود هم کېږي په مدرسو کې، خو زما په خیال باندې داسې قانون لا فی الحال نشته دی چې جسمانی سزا دې منع کړی شي، جسمانی سزا دې نه ورکړل کېږي. تاسو په خیال داسې قانون شته یا نه؟ د دې متعلق خو ما ته داسې علم نشته، خو بعضې داسې دفعات موږ لیدلي دي چې د هغې نه دا معلومیږي چې ماشومان لکه سزا میلاو شي نو د هغې سزا په عوض کې به ده باندې به دا دفعات لاګو کېږي، د هغې له وجې به جیل خوري، سزا به خوري. خو زه یم دا واړه چې دي څومره په مینه محبت باندې دیو اثر اخلي نو دونه په سختۍ باندې نه اخلي، خو البته خالص واړه داسې پرېښودل هم نه پکار چې د هغې د لاسه هغې کې بیا د بغاوت ماده پیدا شي، نه استاد ته ګوري نه ورور ته ګوري او نه چې دی نو پلار ته ګوري. کله کله په بچو کې داسې ماده پیدا کېږي لږ د هغې لحاظ د دې خبرو له وجې بعضې لږ غوندې تعذیر ورکول خو مناسب دومره هم نه، هغه تعذیر دی حتی ورسې له کم چې وشو. ټیک. واحد الله وحدان صاحب ډېره زیاته مننه دې کوم، ښاد دې غواړم مصروفه وي او موږ له دې دغه د ټلیفون د لارې خپل قیمتي وخت راکړو. خوشحاله اوسئ.